دونم خبر را مخې ته شوی دی چې یو د 18 کالو زلمي خپله د 14 کالو ورېره دې د بېدردۍ سره قتل کړې ده. اول یې ورسره زیاتې کړې، بیا یې د هغه زیاتي نه بعد قتل کړې ده. دوستانو دا دغه زیاتي ته دغه قتل ته ولې دومره مجبوره شو چې خپله ورېرې سره یې داسې کار کوو. چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړی نشئ څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په صوابۍ کې مخې ته شوې ده چې یو هلک راپاسي چې نوم یې عبدالمتین دی. دا خپلې ورېرې سره د 14 کالو ورېرې سره غلط کار کوي، بیا یې د هغه غلط کار نه بعد دې له بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو وینه داسې څنګه سپینه شوله چې دا خپلې ورېرې سره داسې غلط کار کوي او بیا دغه غلط کار نه بعد خپله ورېره خپل لاسونو باندې دې د بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو دا عبدالمتین هلک د نن نه 4 کاله مخکې د یو قتل په کیس کې دننه شوی و چې ده منلی وه چې او ما دا قتل کړی دی، خو چې کله دا د ضمانت وشو هغه قتل نه دا بری شو، نو بیا د نورو قتلو ته لاس واچو. همدغه رنګې د نن یو بل قتل کړی دی چې خپلې ورېرې سره اول غلط کار کړی، یعنې د جنسي زیاتي نشانه یې جوړه کړې ده او بیا یې د هغه جنسي زیاتي نشانې نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. دوستانو ده په خپل بیان کې ویلي دي چې ما کله لومبي قتل وکړو، زه په هغه وخت کې ډېر زیات یارېدلی وم، چې کله پولیسو ته ګیر کړمه زه په هغه وخت کې هم ډېر زیات یارېدلی وم، خو چې کله زما ضمانت وشو نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم او ما ته دا پته ولګېده چې ما ته به نوره سزا نه میلاویږي او ما د دغې خوشحالۍ د وجې نه بل قتل وکړو. دوستانو دا هلک وایي چې ما ډېر کلتونه کړي دي، خو زه په یو خو دومره نیمه خفه شوی څنګه چې په دې خپلې ورېرې باندې خفه شومه. دا وایي چې زما په کور کې اوس زما عزت پاتې نه شو، ځکه چې ما خپل عزت په خپله باندې نیلام کو. یو کس چې خپل عزت په خپله باندې نیلام کوي هغه به د بل کس د عزت وکړي. دوستانو دې کس په خپل بیان کې ډېر جړی دي او وایي زه په دې کار باندې ډېر پښیمانه یم، اوس څه کېږي زما نه دا کال شوی دی. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.